اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين أو آكسات يتوفون منكم وفات کړي د تاسو نه وفات شي د تاسو نه ويذرون وغيبريدي أزواجا ببيان يتربصن انتظار بکا یغی بانفسهن پزانون خپلو بانی 4 اشهر بلغنا هر کله چې ورس یغی اجلهن نیټو خپلو تا فلا جناح علیکم نشد حرج باغیمانی فیما فعلنا آغا چغی کیفی انفسهن زانون خپل سر بالمعروف ومعروف طریقہ مانی والله تعالی بما تعملون آغا جتاسو عمل کوئی خبیر خبردار دے پاغے مانی. شاید مسائل دا طلاق او اغی سر مسئلہ دا رضاعت ذکر شوا او کمی خز دا طلاق ملاوشی دا عدت اغا دری میاشت دری بیماری اغا ذکر شو. اس دا آغا خز عدت ذکر کئی چې داغی خاون وفات شوی خاون دی مرشی خزا پاتی شی دا دی عدت بسی نو دا دی عدت دا چه دینو سالور میاشتی او لس رازی دی. او اسی عام طور یو سڑے مرشو نو غم 3 رازی دی. شریعت کی غم 3 رازی دی. دا 3 ورځو نه علاوه بیا غمونه کول جمعه کول سلوختای کول او کال کول چې کم خلق و رواج جوړ کړی دی دا په شریعت کې نشته دی بلکې دا ناجائز دی او ګناه ده. گورا 2 خبری دی خالق افراط و تفرید کئی خالق زد اغسطی دی انو یو مسئلہ ذکر کئی نو دا ہر سن انکار کئی یو مسئلہ کئی نو ہر سو سر راولی. گورا یو غم کول لی تعزیت کول لی یو چیزن صدقہ کول لی صدقہ جدا شے دے غم جدا شے دے. غم 3 رازی دے آو صرف خزی تدا ہوئی چې دا په خاون باندې سلور میاشتې غم کوي. دا به سلور میاشتې سینگار نه کوي دا به ځان جوړی نه دا چونکه د خاون او د ښځې ډېر د قربت رشته ده او دغه نورم ډېر حکمتونه دي. حکمت پکې دام دی کچاري دا خاون د دې زنانه معشوق امید ان په سلور میاشتو کې په داغه اظهار وشي نو دا با سلور میاشتي او لس رزي دا با عدت تیری دا اغینا پس الله وی کله د دې دا عدت دا ټیم پوره شو انو کبیا دا جائز سنگار کوي دا غیر جائز دی او دارنگی کدا بل نکاح وغیرہ کی دا کولشی منگ بل دا جہالت تے وعدو مثلا غم شو
رشتہ دارانو کی وادی کنا یا گاونډ کی وادی انو بلکې چې غم وکړو نو واته میاشتې کال هغه خادي نه کوي ویلا او بیا پکې وای زمونږ د مړی تخته خو لا لونده پراته وه وای زماره پلار تخته لونده وه هغه خادي جوړه کړه لکه مسلمانه ستا پلار دا د نبی علیہ السلام د آل نبی علیہ السلام د اولاد د خاندان نه اوچتو پا کربلا میدان کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل د خاندان لوی شخصیات شهیدان کیږي او په دغه میدان کې هغه شهادتونو نه پس حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کا پړاو کړی دی نو دا د جهالت خبرې دي دا سینه د پکار دارنګي غم چې د درې ورځې کوم زمونږ تعزیت ده کنه دی کوم زمونږ عرف کې لږ غلطای شته د دې اصلاح پکار ده دلته مسله دای چې سحر شي یاره وي دعاګانو لازم نو سیبا لز دعاګانې وي نو یو حجرې ته ده بلې ته ده بلې ته ده بلې ته ده او بیا به درې واړه راځي پرله پسې ځي حالانکه شریعت دا نه وایي د شریعت اصول دا دي یو سړی دی هغه یې کره غم راغی سړی مړ شو خو شریعت وایي ته دله تسلي ورکړه تعزیت معنا ده ته د سره ځان په دې غم کې شریک کا چې ته د سره په دې غم کې شریک شي نو د غم به کم شي او د شراکت اصول دا دي چې یو سړی په درې ورځې د غم کور والا کاکا دی به درې ورځې ناست دي دل به درې ورځې خلک راځي او تعزیت به زره کوي او مېلمانه به راځي خو د هر سړي دپاره سنت طریقه د تعزیت یو ځل راتلل دي دا درې پیرې راتلل نه دي مونږ خو چې لکه درې واړه ورځې به ځې که نه یو ورځ لاړې بس دا چې ده نو دا سنت طریقه علا کل حال ګوره چې کوم غلط رواجي نو د هغه رواجونو نه اصل عمل خو سړی مسب کوي خو داسې پکار ده چې لکه عبادت خو درې ورځې غم کول دا د غم سنت ګڼل دا ټیک نه ده کور والی کولی شي هغه صحیح ده خو دا بل سړی چې کوم کوي دا نه چې دی دوی ورځ باندې لړ نو دا حرام کار یو که ناجایز کار یو په درېیمه لړل نو دا حرام او ناجایز کار وکړو خو اصل سنت طریقه دا یوه ده په مطلب باندې ورسېدی یا الله وایي بل دی کې بل څه به د داسې خبرې مخکې راځي هغه به در بیا ووایم اوس دا غم چې کوي ډېر خلک داسې کوي غالبا دلته خو راته اندازه نشته دی اوس تاسو بر علاقو کې دا کېږي سړی مړ شي سړی وفات شي نو خانه یو غار ته غریبانانو باندې غمي بل غاړه له غټ څاروی راوپرځي دا خو مسله دا ده صدقه ځان له شی دی یو سړی صدقه کوي خو لکه دغه ټیم خو د غم کور والا چې دی غریب باندې خو لوی غم دی په هغه باندې څه تېرېږي او لکه خلک ورسره څه چل کوي او بیا د ډوډایګانو یو لوی سیسټم روان شي نه د غم کور والا هغه د همدردۍ لایق دي په شریعت کې راځي چې اگر غم وشو که نه نو ته والا چې دی نو ډوډۍ پخه کوله ورلېږه ای غریبانان به د زخمیان دي که هغوی به مېلمستیا کار کوي مطلب باندې ورسېدی یو صدقه جدا شی دی یو سړی صدقه کوي د صدقې په نیت باندې د رواج په نیت نه بعضې څیزونه رواج شي نو رواج نه دی پکار عبادت پکار دی ښه بیا الله تعالی فرمایي فاذا بلغنا والله بما تعملون خبیر تاسو چې کوم عمل کوي الله پای خبردار دی ولا جناح علیکم نشته د حرج پتا سمانی فیما عرستم تاسو تعریض کوي من حدبت النساء د پیغام د نکاح النساء خذو ته بیبیانو ته او اکننتم یا تاسو پټو ساتي هغې لره فی انفسکم په زړونو ستاسو کې علم الله پوه دی الله تعالی انکم بېشکه تاسو ستذکرونهن تاسو به تذکره کوئ د هغوی ولكن لا تواعدوهن لیکن وعدې مه کوئ هغوی سرا پټ پټا
الا مگر دا ان تقولوا جتاسو اے قولا معروفا خبر اخکارا خبر معروف خستا ولا تعزموا او عزم مکوی عقدت النکاح دا غٹی دا نکاح حتی در دے پوری یبلع الکتاب چورسی اغا کتاب اغا نیٹا دا آغی اغا وقت دا آغی عدت دا آغی اجلو اخپل مدت تا وعلموا پوشی ان اللہ بشک اللہ تعالی یعلم عالم دے ما فی انفسکم آج نفس نستاسو کی فحذروا یرید اللہ تعالی وعلموا پوشی ان اللہ بشک اللہ تعالی غفور بخن کے حلیم بربار دے. اس بلا مسئلہ ذکر کریں یو خزدہ داغی خاون وفات شو وچ وفات شو دا وصلون میاشتی عدت دی رہی بدی سلور میاشتو کی دیتا د نکاح پیغام بتن لیگی دا ناجائز ہے خو د نکاح پیغام خو نش لیگلے خو تعریض کولے شی تعریض ویلی شی اشارتن دا بوتا نوائی چستا عدت تیر شی نزو بتا سر نکاح دا ناجائز ہے دا اگریمنٹ بنکی کانا کالا اوشی دا سے کانا سارے مرشی پیغلا جینائی لا عدت نیتیر وی دا با دیلی ورلا بے ورکو دا سے ٹک ندا آو تعریض کولے شی تعریض دارے یروتا وی مثلا خاخز عالمانا دیوتا استا پشان عالم خدا چاہتا ملاو شیخ بڑیر خوش قسمت ہے نابا پخپل پوشی چھ دے زمان دا نکاح پسکی دے پتہ لمگار کی دے دا تعریض دے خوکا صراحتاً ہوتا ہوئی آغا ناجائز بیا اللہ ہوئی او اگنان پڑھا کی پٹا ساتے ستا دا ارادی چیز با دی سر نکاح کو دام ٹکتا دیکھ سا مسئلہ نشتے تعریض کی میں دیکھی نشتے اللہ فرمائی اللہ پوہ دے انکم ستذکرونہن ولیکن لا تواعدون السر لیکن پٹھا سر وعدے مکاوا دا واغ خدا دا کہ دی خاون وفات تے عدت کے دا اللہ وی پٹھے وعدے مکاوا نن دنیا عالم کفر چھ دے کانا منگلا موبائل را لے گلے دے او خانا سیسٹر بل طرف تا روان دے اللہ دے دٹولو حیاء پردو ساتی پا دی موبائلو نو مانے دا خلقو نا دا نکانا دا بچو میں دے لارے خواہ دا بچو میں دے لارے آنو سکئی خالق لگیا دیو بلتا میسیج کئی میسیج کئی عجیبہ دور دے حیاء پردہ نشتے دے اللہ وی گورا پٹی وعدے مکہ ہوئی دے پٹو وعدو دیر لوی نقصانات دی کل آغا سیو نشی جتا سنگا وعدے ہوئی اغینا بیاڑے دیرے غٹے واٹے مسئلے نشی اے یو آغا ندا قرآن مجید کوئی یو لفظ ہوئی ولیکن لا تواعدوہن کلا کلا پٹی وعدے خالق کئی پٹی میسیجی کئی سارے پکی ورشی نو دا غلط چیزوں نے دین ازان ساتل پکار دی اللہ نے دا ہر چایا پردو ساتی بس معروف خبر پکار دا گورا زمان دا خلق الٹا دی اس نکاح کول وعدہ کول پس صحیح شریع طریقہ بانے یا یو کس دا وعدہ عمر دے اگر پس صحیح طریقہ وعدہ واری نزمان دا خلق دی تزوئی دا بے آیاد ہے شرمیگی نا او بلکہ دیر خلق دا وعدہ دا دیکال طلب و دا ویمنا پا دی شرمیگی او پزولی ناجائز دوستانی چی کئی نو پاغی مانے دا ملگور مخی تا پخر کئی نو چی کم گناہ کار دا نو پاغی مانے پخر کئی او چی کم عبادت دے او کم شریعت مقرر کرے دے نو آغی مانے شرمیگی آغا دے کہ خلقہ تکری لیکن سناورت گناہ نظام شرور پکار دے
عبادت کې شریعت ګوره د الله نه سو غیرتی ذات نشته دی بچ الله یو معامله مقرر کړی دا انه انسان ته الله تعالی جائز خواهش ورکړی دی جائز خواهش د پاره الله د جائز خواهش لارې ورکړي دي طریقه شریعت مقرر کړی دا یو نظام د دنیا چلیږي دا دوستانی مستانی نه دي پکا بیا الله فرمای ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله الله وای داسې مکه وای چې تاسو عزم کړی چې آینه بدل ته نکاح کو نه نه دا کې هغه هم د دقه ځای رشتہ کو اچھا ته رشتہ ونی شي بعد هغه د لیلا د مجنون کیسې سره بیا پروتي بیا چې نو خایا هغه نه مسکای نه او دز کوي نه جازه رسامي خبرې کوي بزانې لیوانې جوړ کړه لکه زنا وره الله ستاسو غدا کې نه ولي کلی بس لا به دې لیکلي دا غلطه خبره چې ته په یو ځای باندې ولاړ لکه د لم یو بوج خو دې نه الله وې داسې نه پکار عزم باندې کې اراده دی وکړه بس اراده دې حج خلق واجب واجب کیږي دا تاسو باندې کې حتی یبلغ الكتاب اجله یو اسه ماته یو مخابره مخه تراله یو ملګری یو خدای قرآن یو نو هغه رشته وخته هغه ملګری داسې ډېر برابر نو هغه ولا ځکه ورکول اول راغی انو رشته چې لګل نو ورته یې ما نبی علیہ السلام خوب کې لیدلې او نبی علیہ السلام راته وی چې تم دقل ته رشته کې اوس لکه یو مسلمان تداوی چې نبی علیہ السلام وینو نبی علیہ السلام خو لوی اختراع وکړو نو بس سرکته کې او چې حالت رشته لاړه نا غیرور هغه یکه بکه پاتې چې اوس بس کو نه کې یو مولوی سیو هغه لک پوه هغه وی داسې چل د توای چې نبی علیہ السلام تا تراغله دي چې ته دغل ترشته او تا رشته او وخت خپل کار وکړو ٹھیک تا اوس چې دی نو چې موږ د نبی علیہ السلام خوب کې راشه موږ ته وایي چې رشته ولر کنه نه بوله تا خو وخت تا خپل کار وکړو ته ولادت استخاره کړې هم ته رسول الله نه راغله دا غوستاب نو ډیر خلک ګوره دا د دې دور کې ګوره دا خوبونه خلک د ځان نه جوړي ښا او ګوره ښا دا چې دور ډېر د منافقت دور دی په دروغ خلک قسمونه خوري په دروغ خلک خوبونه جوړي ډېر ډرامه خلک جوړه کړي واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم سبحانه وتعالى دور ډیر دی نه نه نور نو بس ته دای وکار کوي لګو انت دای کار کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین واکسان یتوفون توفاج منکم دتاسن ويذرون فرید ازواجا بیبیانه یتربصن دای به انتظار کوي بیان پسین پزان خپل مان 4 اشهر و10 سالور میاشتې لس ورځې پیدا بلانا کله چې ورځي اجلهن نیټو خپلتا فلا جناح علیکم نشته حرج پتا زمانه فيما فعلنا کیدی فی انفسنا ځانونو خپل سره بالمعروف معروف طریقه والله تعالی بما تعملون تاسو کوم عمل کوي خبير خبردار دی ولا جناح علیکم نشته حرج پتا زمانه فيما فاسس کې عرستم بتا تاریخ کوي به پای سره من حدبت النساء د پیغام د لګلو د نکاح بیان ہوتا او اگنتم یا پټو ساتي تاسو په انفسکم پسون تاسو کې علم الله فوج الله تعالی انکم بشک تاسو تذکرونهن تاسو تذکر ولکن لا تعیدون لیکن وعده مکو سر سرن پپټا الا مگر دا ان تقول تاسو قول معروف قول معروف کارا ولا تعظموا عزم مکو عقدۃ النکاح د غټ نکاح حتا در دې پورې یملو الکتاب جور شدا کتاب عمل کتاب داغي یعنی عدت داغي اجل او نیټه خپل توالم کوشي ان الله بشک الله تعالی يعلم عالم ما پاسید باندې پیان پوسکو په نفس استاد کې فاحذروا يريد الله تعالی نا وعلم کوشي ان الله بشک الله تعالی غفور بخون کې حلیم بردبار دے الحمدلله رب العالمین
کریم خدای ته زموږ د ټول راضي شي الله زموږ په حال رحم وکړي خدای تقصیرات او معاف کړي الله کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا نصیب کړي الله خپل قربت خپل معرفت خپل عظمت راکړي اخره خاتمه په کامل ایمان کې تمام امت په حال باندې رحم وکړي الله تمام امت په حال باندې رحم وکړي زموږ د درد څومره مشورکا دي الله ټول ته دارین خوشاله ورکړي څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي څومره ځوانان ورونه دي الله ځوانای کې دین د پاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کړي الله د شیخ صاحب په عمر کې برکت واچي الله د صحت او د برکت ژوند نصیب کړي الله دا کم کار په مسجد باندې روان دي الله زموږ غیبی امداد وکړي الله ته زموږ په حال باندې رحم وکړي دا کوم ملګری خدمتونه کوي الله ته خدمتونه قبول کړي بفضلک او کرمک یا ارحم الراحمین صلی الله